دا وایي چې تا معافي وغواړه، تا د خپل سټیټمنټ واپس واخله. زه دا یم چې موفي دا د جرنیل صاحب وغواړي چې د عوامو په مینډیټ باندې قبضه چولې ده. د فارم 47 په مرکز کې چې کوم حکومت جوړ کړی دی، دا چا جوړ کړی دی؟ دا جرنیل صاحب جوړ کړی دی. جرنیل صاحب لازم چې موفي ته وغواړه چې د قبایلو باندې 400 ډرون اټیک وشو چې پاکې 8000 قبایل شهیدون شول. ته موفي وغواړه چې تو په کسټډي کې احسان الله احسان د تحریک طالبان ترجمان د سواد اده تو په کسټډي کې وو، ترکی له فرار کړو. زه دا یم چې موفي ته وغواړه چې قبایل دې تباہ برباد کړ. موفي ته وغواړه چې قبایل دې چې کوم نه ټول بیکاره کړ. موفي ته وغواړه چې د قائد ملت جناب عمران خان سے دې غیر قانوني پابند سره اصل کړی دی، پغه دې غیر قانوني اف آی آرونه کړی دي. زه دا یم چې کله دا خلف اخلي نو خلف په کرونا اخلي چې ای چې زه به خپل ډیوټي پروفیشنل کوم، زه په سیاست کې مداخلت نه کوم، زه په سیاست کې مداخلت نه کوم. स्पीकर से रोज रोज आकर कहते हैं कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं. स्पीकर साहब आप बताइए, 3 दफा मार्शल क्या ये पेशावर ट्रैफिक पुलिस ने लगाया था? जबरदस्त खपल د इलेक्शन کمپین خبر او کم چې دا ټول اسټیبلیشمنٹ ټول ادارې عمل کړي دي، کاغه عدل یادو، کاغه میډیا دو، کاغه الیکشن کمیشن دی، په هر شي کې د دو مداخلت دی. نو زه دا یم چې جرنیل صاحب موفي وغواړه د قوم نه، د قوم به د معاف کړي. دا دومره بې اعتماده شوي دي چې د ریل ګاډي په پټرۍ باندې کم پوډریون نوستي هغه یو خبره کوي، په باندې خلک اعتماد کوي، خو د دغه په خوله باندې خلک اعتماد نه کوي. स्पीकर صاحب د الیکشن په کمپین کې مولا ټلیفون نه کول، د مبارک په نامه باندې د دغو ټوټو مولا رینګ کولې چې ګوره قبرستان له دې مونږ هیډ افیس لرو شه ध्यान न नंबरونه ته کله نه کول، خو مو یې کله اټینډ کولو، مو جواب نه ورکولو، مو ته چې مو سره ټیم نشته زه نشم درتلی. یو ورځ رو پسې وجرې لا روغل او کېنستل چې مې په وسخلې مو چې خدمات یې ویل یې چې مونږ روغلې دغه یو چې په ټوله دنیا کې د اسټیبلیشمنت رول وي، د اسټیبلیشمنت د رول نه بغیر ته الیکشن نشي ګټلی. ما ورته چې مقصد دې څه دی؟ ورته ویل چې ته به چې کوم دی د مونږ روان چیف منسټر دا پرویز خټک دی، ته پرویز خټک جوین کوې، مونږ به ته له پیسې هم درکو. ما ورته په جواب کې څه وویل چې 50 ټوکړې نه جوړېږي، 50 ټوکړې زه والله که عمران خان پرېږدم، که الیکشن ګټم او که نه ګټم. स्पीकर صاحب بیا رپورټ ته شو، او چې رپورټ ته شو د پرویز خټک چې کم کاسو انډیپینډنټ امیدوارانو له بیا ټلیفون نه کول چې تاسو د پرویز خټک کس لکینو، تاسو سلنډر شو د دغه په حمایت کې پریس کانفرنس وکړو، خلک به پریشرایز کول، ध्यान نه نمبرونه به ورته کلونه کول چې کله خلکو زنه پریشر برداشت نه کړو کېنستل، خو چې کله پاته دغله ولګېده چې غني یې ګټي د مو په نامه باندې بل سړی مدرولی و. سپیکر صاحب د هغه تعلق
د فلاین کوچ کې چې کوم د کلندر او چې عبدالغني نومایه وه آی دې مو مقابلې له ودروله او صرف د اوږد د خروپېدا لپاره غلی د 80 लाख روپو ورته ټینګونه وکړ چې انتخابي نشان یې وکټ ورکړی و او عبدالغني او تحریک انصاف کا نامزد امیدوار دا دومره غورځېدلي خلک دي د دغه په هر ډپارټمنټ کې په هر کور کې چې کوم دی نه کور وي دوی پکې کور وي زه دا یم لکه څنګه پرون قرارداد پوه شوی دی زه یم چې بل قرارداد هم راوړلی شي و د دغو خلکو یې کوټ مارشل وکړلی شي سپیکر صاحب د دغه سراسر د الیکشن په دوران کې همدغه مبارک رپورټ ته شو او د پرویز خټک چې کم کاس و د هغه دپاره یې 20,000 جیلي بیلټ ووټ جوړ کړو بیلټ پیپر یې جوړې کړې او په مختلفو ځایونو کې یې تقسیم کړې په مختلفو ویسیګونو کې یې تقسیم کړې خو د موږ د تحریک انصاف د ورکرانو لا ظاهره کې سین پیش کوم چې د مو تم دا هدایت چې تاسو به رول پلی کوو د پولینګ په ډې باندې تاسو به چې کوم د جیلي ووټ نسو الحمدلله پاکي موږ په 15 پولینګ سټیشنو باندې چې کوم د جیلي ووټ ونیو چې د هغې موږ روکتام وکړو او الحمدلله شی موږ وګټلو سپیکر صاحب تر دا پورې چې د کم د فلاین کوچ کلندر یې ودرولی و د دغه دا میشن و چې د عبدالغني د رپورټ ته شي او دا به د خلاف تقریر وکړي د ده خلاف چې کوم د ویډیو بیان جاری کی د ده خلاف چې کوم د میډیا لا بیان ورکړي او موږ به پر پورته شو ډاس به ته وبسو سپیکر صاحب په سړی پسې مو نه ویډیو کوله نه مې میډیا لا بیان ورکولو نه مې پسې چې کوم د سوشل میډیا بیان چلولو کوم په سوشل میډیا بیان چلېده دا پته مولا لګېده چې دا سړی په مو باندې ډن کوي همدا ولې چې دا چې کوم د الیکشن ملتوي کوي او دا سړی په مو باندې تو نه وي نو سپیکر صاحب موږ د ډېرو سختو حالاتو نه تیر شوي یو موږ د خپل قائد سره ولاړ یو زه د خپل وزیر اعلی علي امین ګنډاپور چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی زه بھرپور زه مضبوط چې کوم دی ملګرتیا کوم ټولې ونې ملګرتیا کوي چې انشاءالله وزیر اعلی صاحب چې کوم سټیټمنټ ورکړی دی ټولې ونې سره ولاړ دی زه په اخره کې سپیکر صاحب د ټولې وان انتهایی شکریه ادا کوم خو یوه خبره کول بله غواړم هغه دا چې جرنیل صاحب د دغه ملک څوکیدار دی جرنیل صاحب د کوله ملک نه جوړېږي چې ځون نه د کوله ملک جوړ کړی دی دا راغلی دی څوکیدارۍ له سرحدات چې کوم دی محفوظ نه دي د افغانستان سرحد وګوره د ایران وګوره د انډیا والا وګوره روزانه چې کوم دی د مو په حلقه کې ټارګټ کیلنګ هم روان دی عوام هم ویشتل شي په پولیس باندې ما ټیک کېږي د پولي په ورکرانو باندې ما ټیک کېږي سپیکر صاحب بیا د تیرو شلو ورځو نه د مو په حلقه په تیرو کې بیا چې کوم دی ډز ډوز روان دی سپیکر صاحب یوه هفته مسلسل شیلنګ وشو د شپې او د ورځې او ګیر چپیر چې کوم دی په کمزوی باندې شیلنګ و په کمزوی کې یې ټولې باندې رسر کړي وو ګیر چپیر تیار مې ته ووه یوه هفته شیلنګ وشو چې یوه هفته شیلنګ وشو یعنې بعدم چې کوم دی د واپس راغل زه دا یم چې آیا دا یوه هفته شیلنګ کې دو طالبانو سره دومره وسله د کوم ځای نه راغله چې په باډر باندې باډ لګېدلی دی ډرون د سره دي دغو له دا وسله یې کومه طرف ورسي غرونه خو چې څومره لوړ غرونه یي د هغو قبضه یې تو سره دو په هغو باندې مورچې تو جوړې کړي دي یو ځل بیا بدامني شروع شوې ده حالات خراب شوي دي سپیکر صاحب په کور ده چې په دا باندې خبره وشي چې آیا په یوه ایلوکا کې 20 اپریشن وشي او د هر اپریشن نه بعد دا سټیټمنټ ورکوي چې ایلوکا مو کلیر کړه ایلوکا صفا شوه په کوم یو 20 اپریشن ختم شو دا خلک کم ځای نه راغل دا څوک دي دا څوک راولي دا ولا چې مولا معلوم دي ایوان لا معلوم دي او عوام لا معلوم دي چې څوک یې راولي څوک یې سپورټ کوي څوک یې فیسیلیټیټ کوي دغه شي د مخنیوی وکړل شي ډېره مهرباني ډېره مننه